د هدایت او د ضلالت او د گمراهی دواړه لارې الله انسان ته ښوولي دي. وهدیناه النجدین، الله فرمایي موږ دته دواړه لارې ښوولي دي، د کامیابی لار هم د ناکامۍ او د نقصان لار هم. 1,40,000 کم زیات پیغمبران الله دنیا ته راولېږل او د ټولو پیغمبرانو د خپل زمانې خلکو ته د الله د رضا لارې ښوولي چې په دې الله رضا کېږي، د الله د رضا کارونه یې ښوولي دي. او په کومو خبرو چې شیطان خوشحالیږي او الله پې خفه کېږي نو د پیغمبرانو هغه طریقې او لارې هم مخلوق ته واضحه کړي دي چې د دغې نه ځان وساتئ. الله آدم علیه السلام پیدا که، علم یې ورکه، فرشتو سره یوځای که، په شریک امتحان هم واغشته او په امتحان کې د آدم علیه السلام پوزیشن واضح شو، ښه کامیاب شو. فرشتے ناکام شولې نو فرشتو ته الله حکم وکوي د آدم علیه السلام تعظیم وکړي، سجده ورته وکړي. نو سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې روا وه، د الله په حکم باندې وه روا وه. او سجده د عبادت چرې هم د الله نه غیر بل چاته روا نه وه او نه ده، نه بشي. لکه آدم علیه السلام ته د سجدې حکم فرشتو ته الله کړی دی نو دا د تعظیم وه، د عبادت نه وه، د الله په حکم وه. فرشتو سجده وکړله، فرشتې په دې باندې کامیابې شوې. ابلیس ونه کړله، اپې ناکام شو، تاواني شو. د الله حکم منلو کې خیر دی، فرشتو حکم امنا خیر ورته حاصل شو. ابلیس ونه منه، خیر حاصل نشو، وشړلی شو. نو دې کې د ابلیس نه غلطي وشوله چې ته وې یو الله منم او یو الله ته سجده کوم او غیر الله ته سجده نه کوم، نو دا غیر الله ته خو په خپل طبیعت باندې سجده کول ناروا دي، او که د الله په حکم وي نو دا د الله تعظیم دی. ابلیس خطا شو او د الله حکم یې ونه منه. بیا ته الله تپوس وکړي چې ګوره ما درته امر کړی دی تا سجده ولې ونه کړله. دغه وخت کې هم دله پکار چې معافي غوښته چې بس نیم پوه شوې ما نه غلطي وشوله، داسې بیا نه کوم. نو دې کلک شوې نه، ما چې څه کړي دي نو ښه مې کړي دي، ما سجده نه ده کړې، دا مې ښه کړي دي. نو الله د خپل دربار نه وشړو. نو خپله غلطي منل پکار دي، چې غلطي ومنلی شي نو الله رضا کېږي او خوشحالیږي. او چې غلطۍ ته غلطي نه وی نو دا دویمه غلطي شوله. یو غلطي شوې ده او هغې غلطۍ ته غلطي نه وی، دا دویمه غلطي ده. ابلیس نه دا دویمه غلطي وشوله او دغه دویمه غلطۍ باندې د هغه وخت نه تر اوسه پورې کلک ولاړ دی، ما غلطي نه ده کړې او قیامت پورې په خپله غلطۍ کلک دی، د قیامت نه پس هم پې بدبخته کلک ولاړ دی. او آدم علیه السلام الله جنت ته ولیږه او د جنت تمام نعمتونو اجازت وشو او یو خاص ونې نه منع کوي دې نه خوراک مه کړه. نو شیطان ورته قسم وخوړه چې زه ستا خیرخواه یم، د دې نه خوراک وکړه. نو چې خوراک دې وکړه ته به همیشه جنت کې او داسې حکومت به درکړي شي چې نه به ختمیږي او نه به زړیږي. آدم علیه السلام د الله په ذات په دروغ قسم نه کوي، دی به رښتیا وایي. نو د هغې خاص ونې خوراک یې وکړه او د جنت نه راوویستی شو. دې ته اجتهادي خطا وایي. اجتهادي خطا وشوله
آدم علیہ السلام دنیا ته راغی. نو آدم علیہ السلام خپله خطا ومنله چې ما نه خطا وشوه، نه یم پوه شوی، او ډېر یې ژړل او معافي غواړي، او د معافی الفاظ باندې سوچ کوي. هسې نه زه معافي وغواړم او الفاظ داسې وي چې نور خفه شي، نو په خوله یې هېڅ ویلی نه شو، زړه کې دننه دننه خفا او معافي غواړي خو په خوله یې ویلی نه شي. الله په زړونو خبردار دی. نو زړه کې ورته الفاظ ور واچول چې داسې ووایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو دا توبې الفاظ ورته الله پاک اخول او آدم علیہ السلام توبه وویستله او الله یې توبه قبوله کړله. په دغه وخت کې دوه ګروپه جوړ شو، یو د آدم علیہ السلام ګروپ چې خپله خطا یې ومنله او الله ورته معافي وکړه، او دویم د ابلیس ګروپ چې خطا یې وکړله او خپله خطا او غلطي نه مني، دا دویم ګروپ د شیطان جوړ شو. او دا دوه ګروپه تر قیامته یو شان مساوي روان دی او چلیږي با. د شیطان ملګري به هم تر قیامته وي او د آدم علیہ السلام ملګري به هم تر قیامته وي، خو د آدم علیہ السلام ملګري به کامیاب وي او د شیطان ملګري به ناکام او تاوانیان وي. په دنیا کې د شیطان له داسې طریقې ورځي چې انسان په ځان پوی نشي او خطا ته نه وشي. معمولی اشاره شیطانو کی او نور کار د انسان په خپله کوي او شیطان اسې بدناموي چې دا را باندې شیطان کوم دی په خپله بیا کوي. یو بزرګ سړی و نو هغه د شیطان سره ملو شو، نو شیطان ورته وایي چې زه شیطان یم، نو دی ورته وایي چې دا ټول خلک دې په غم اخته کړي دي، ته ولې نه قلارېږې چې دا انسانان پرېږدې او دوی د خدای حکمونه ومني. دا شیطان ورته وایي زه خو هېڅ هم نه کوم، دا ټول هر څه خو دا انسانان په خپله کوي، ما هسې بدناموي. نو بیا دا شیطان ورغی او د یو الوی دکانو هغې کې څه خوږ شربت او هغې کې ګوته ووهله او په دیوال یې راښکله، او دې سړي ته وایي ته اوس تماشه وکړه. نو په دیوال باندې چې خوږه ګوته راښکه نو هغې له مچ ماشي راغی، مچ ماشي پسې یو چرمښکی رالله، چرمښکی په دیوال را روانه، نو الوی سره یو پیشو، هغې پیشو ور ټوپ کړله او چرمښکی یې وواله. خان سړی ولاړ، هغه سره سپی و، هغه په پیشو باندې ورغی، الوی هغه سپي باندې ګزار وکړو، خان په الوی گزار وکړو، ډز ډز شو، قتل و قتال وشو. شیطان سړي ته وایي دا ما وکړله، ما ورته شه په دیوال ګوته راښکلې ده، نور کار خو دوی په خپله وکړه او هسې به دا ټول وایي چې لعنت شه په شیطان او لعنت، هر څه په خپله کوئ. نو دا شیطان داسې دی چې کارونه هم در باندې وکړي، ما خو څه کړي نه دي. اوس دنیا کې هم دا معامله ده چې شیطان وایي ما نه دي کړی، دا تاسو په خپله کوئ. او دا قیامت پر ورځ باندې هم دا شیطان به بیا هم وایي چې دا هر څه تاسو په خپله کړي دي. چې د قیامت پر ورځ باندې فیصلې وشي، دوزخ ته خلک لاړ شي، نو په دې جهنم کې د اور یو منبر به وي او په هغې منبر به دا ابلیس بره ناست وي او دا ټول خلک به ورته چې دنیا کې خو را باندې دا کارونه تا کړو، نو اوس خو د نجات دپاره څه فکر وکړه چې د دې دوزخ نه خلاص شو، او هر یو په شیطان باندې لعنت وی. نو هغه به ورته وایي چې ما مه ملامته کوئ، فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما مه ملامت کوئ، هر څه په خپله کړي دي، او لوموا انفسکم، ځان ملامت کوئ. نو هلته هم د نه بیا ځان خلاصوي، ما څه نه دي کړی. نو ټوله غوړه په انسان را اوړي. نو انسان دې فکر وکړي چې دوه ګروپه جوړ شوي دي، یو د رحمان ګروپ او بل د شیطان ګروپ. نو په کم ګروپ کې چې بنده شاملیږي هغې سره به نو که د آدم علیه السلام ملګرتیا وکړي او هغه کم کردار کړی دی، نو دی د رحمان ګروپ کې راغی،
دے کامیاب او چې د شیطان گروپ کې شي نه به شیطان هم غرق دی او دی به هم غرقي او وروسته ملامت هم نه مني. گناه سره بنده د الله د رحمت نه لرې شي. د لعنت معنا د الله د رحمت نه لرې کېدل، دا د لعنت لفظ معنا ده. نو دا د لعنت لفظ په مسلمان ویل جایز نه دی. یو بنده وایي چې په فلانی بنده د لعنت شي او دا فلانی بنده مسلمان دی، نو دا بنده سخت ګناهګار شو. په دی لعنت لفظ دی نه وایي. او اکثر زنانه په معمولی خبره لعنت وایي، دا غټه ګناه ده. چا چې لفظ د لعنت ووی نو دا لعنت لفظ د ده د خولې نه ووته او گیر چاپیره د ټوله دنیا کې دا لفظ ګرځي او ځان له مستحق ګوري چې دا لعنت په چا ورشي. نو که د ټوله دنیا کې د لعنت مستحق څوک پیدا نشي نو بره اسمان طرف ته لاړ شي، نو هلته ګوري چې مستحق د لعنت شته او که نه، چې پیدا نشو مستحق پیدا نشو نو لفظ د لعنت د هغه ځای نه راشي چا چې ویلی د هغه په مخ ورپروزي. نو چې چا په بل لعنت ویلی لعنت په ده باندې راغی. نو لفظ د لعنت خطرناک شی دی. دا به مسلمان څه چې یو بیجانه شي ته هم لعنت مه وایه، لرګي ته کاڼي ته دې ته هم لعنت مه وایه، خطرناک شی دی. البته د کم انسان مرګ چې په کفر یقیني ثابت وي په هغه لعنت ویلی شي. لکه لعنت شه په فرعون په کفر مړ دی، ابو جهل باندې لعنت، په شیطان باندې لعنت، دا مستحق د لعنت دی په دوی ویلی شي. او لعنت الله علی الکافرین ویلی شي چې په کافرو د لعنتی، خو یو خاص کافر نوم والی په فلانی کافر دی لعنتی. تا ته څه پته لګي که آخر وخت کې هغه له الله ایمان ورکړي او تا ته نی پته، نو په مسلمان د لعنت نه ګناه ده. نو په یو خاص کافر چې د هغه په کفر باندې مړه کېدل یقین سره نی ثابت، په هغه هم نشه ویلی، نو لفظ د لعنت خطرناک دا به نه وایي. نو گناہ د انسان نه کیږي. تقریبا د پیغمبرانو نه غیر هر انسان چې دی نو د نه ګناه ممکنه ده. ځکه یو حدیث مبارک کې راغي کلکم خطاؤون، تاسو ټول خطاکار یې، ټول ګناهګار یې. لږه ده او که ډېره ده هر چا نه کیږي، د چا نه لږه او د چا نه ډېره. کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او بهترین خطاکار او ګناهګار هغه دی چې التوابون هغه توبه وباسي. نو چې چا توبه وویسته دا په دې ګناهګارو کې بهترین دی او دی بخښلی شوی دی. په توبه ایستو باندې الله ډېر خوشحالیږي. یو حدیث مبارک کې مثال راغلی دی. یو سړی دی هغه په اس باندې سور دی او په دې اس باندې د ده د زندګۍ ټول ضروریات پوره پراته دي. پیسې شته، خوراک شته، اوبه شته، چې د ده څه ضرورت دی هغه ټول هر څه په دې اس باندې بار دي او دی هم په دې اس باندې دی. په یو خوش دشت او ځنګل او بیابان کې دا سړی د اس نه راکوشو، څه ضرورت لپاره راکوشو، او چې ضرورت یې پوره کړ ناګهانه اس منډه کړه او تښتېده. نو اس په تیز رفتار تښتي او دا سړی ورپسې منډه وهي، خو اس د نظره پناه شو، د را لاندې نه کړی شو. ګرمیم ده، تندې مه غشتی دی او د منډو سره د لاس خپو طاقت هم ختم شو او اوس دی په ځان پوه شو چې زه دومره کمزوری چې اوس د پاتې نه مړ کېږم.
او بل انسان شتم نه چې د سره تعاون امداد وکي نو دی د یوې ونې په سوري باندې د مرګ په انتظار پرېوته چې مړ کېږم نو په دې سوري خو به مړ شمه او د زندګۍ تمام څیزونه د نه واغشتي شو دی خوش یوازې پاتې دی د مرګ په انتظار دی او ناګهانه سترګې پټې شوې لږ ساعت اوده دی او چې بیدار شو سترګې وغړولې نو دغه خپل اس سره د مال حال د ده خوا کې ولاړ دی او ده ور ټوپ کړو زر د هغې واګې ونیولې او اس یې قابو که په اس د پاسه سورم شو دی وخت کې به دا انسان څونه خوشحالی ځکه چې دی خو اوس د مرګ په انتظار پرېوتی و او ده ته د زندګۍ ټول اسباب ورکړي شو نو دی ډېر خوشحاله دی نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه خبره کوي نو الټه خبره یې د خولې نه وت یا الله ته مې بندې او زه د خدای موتا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړله دا د ډېرې خوشحالۍ نه دا خبره الټه شوله یا الله ته مې بنده او زه د خدای ما سره د ښېګړه وکړه د پیغمبر علیه السلام فرمایي دا سړی ډېر خوشحاله دی د دې نه ډېر الله په دې خوشحالېږي چې یو بنده ګناهګار دی او دی الله ته وایي چې یا الله ما نه غلطي شوې ده زه معافي غواړم ما معاف که توبه وباسي نو توبې سره الله خوشحالېږي او ګناه خو د هر بنده نه کېږي خو موږ بل ګناهګار ګڼو ځان ګناهګار نه ګڼو موږ هر یو کس ته ځان پاک ښکاري او که په چا باندې ډېره سختي او تکلیف راشي نو دی وایي یا الله چې په کومه ګناه دې نیولې ما نه پوهېږم چې په کومه ګناه دې نیولې دا خبره غلطه ده بې شمېره ګناهونه شوي دي دا مه وایه چې ما نه نه دي شوي په کومه دي ما نه خو نه ده شوې په کومه ګناه دي نیولې کمه یاده کم چې مې کړې ده ډېرې مې کړي دي بې شمېره مې کړي دي خو یا الله د ټولو ګناهونو بخښنه غواړم اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله ما ته ټول ګناهونه معاف کړي اللهم اغفر لي ذنبي یا الله ما ته ګناهونه معاف کړي كله دقه وجله که غټه مې کړې ده غم راته معاف کا که وړه مې کړې ده غم راته معاف کا واوله واخره که پخوا اول مې کړی هغه او که د اوسنۍ مې کړی دام راته معاف کا وعلانیته وسره که پټه مې کړی د هغه هم راته معاف کا او که ښکاره مې کړی ټولې الله ته یاد کړه دا ټولې راته معاف کا اقرار د ټولو که چې ټولې مې کړي دي خو خدای معاف یې که راته دا مه چې په کمه دي نیولې یعنې ما خو کړي نه دي خو تا به پسې نیولې منو نو دا د خپلې پاکۍ دعوه ده چې په کمه دي نیولې نو پاکی ماکی زمونږ نشته مونږ ټول ګناهګار نو په توبه استو الله خوشحالیږي بخښنه کوي که سهونه کاله عمر د چا وي او دا ټول په کفر کې تیر شوي وي خو بنده توبه وویسته نو هغه الله بنده معاف کوي دا حسن بصري رحمت الله علیه دته وایي رئیس الاتقیا د متقیانو سردار دی د ده مور بیبي د پیغمبر علیه السلام په کور کې خدمت کو ام سلمې بیبي کرا خدمت یې کو او دې ماشومو نو د ده مور څه خدمت دپاره بهر تلې وه او دې د پیغمبر علیه السلام په کور کې و ام سلمې بیبي سره وی د ډېر جړل نو ام سلمې بیبي خپلې سینې ته واچو اوچه سینه کې الله پیرا پیدا کړل او د ده خېټې ته هغه پی رسېدلي دی د پیغمبر علیه السلام رضاعي زوی شو او د دغې پیو اثر دی چې دته وایي رئیس الاتقیا د متقیانو سردار ده به وعظ او نصیحت کو او هغې ته به ډېر زیات خلک وعظ نصیحت به اورېده او عمل به کو یو ځل یو سړی راغی حسن بصري ته وایي چې حضرت ته خو دلته وعظ او نصیحت کې او تاله ډېر خلک راځي خو دغلته یو سړی دی
او ټول عمر د اور عبادت کړی دی اخو تعالی راضي نه نو که تا تکلیف وکړو ته ورلې شاید چې هغه کلمه ووایي مسلمان شي د اور عبادت کوي آتش پرست دی حسن بصری صاحب معلومات وکړل د آتش پرست ځای ته ورسېده هغه ځان له خپله آتش کده جوړه کړې وه چې دا کم ځای اور بلیږي دا شپه ورځ 24 غنټې مسلسل اور بلیږي او دا عبادت گزار دی اور ته سجدې کوي دغه ځای ته وایي آتش کده بوډا سړی دی بس دړې دی له بلیږي او لمبې شروع دي حسن بصری صاحب ورغې ورسره کېناسته داسې په مزه مزه وعظ او نصیحت شروع شو ډېر ساعت وعظ او نصیحت یې ورته وکړه او اخر کې ورته چې بابا ټول عمر د اور عبادت دی وکړه بس د اخره کې توبه وباسه او مسلمان شه هغه بوډا ورته چې ټول عمر مې د دې اور عبادت کړی دی او د اخري وخت کې رانه خفه کوه ما دې وخت کې ته جدا کېږم نه نو حسن بصری صاحب بیا وعظ او نصیحت شروع کړ بوډا وی نه آخر کې حسن بصری صاحب هم جذبه کې راغی ورته وی خطا ټول عمر د دې اور عبادت وکړه خدا اور به تا سوځئ بوډا هم جذبه کې راغی وی ولې چې ما سوځئ نو تا به نه سوځئ وی نه ما نه سوځئ تا سوځئ بوډا ورته یې ځکه نه چې ته وی نه مې سوځئ ته خو لاس وروړه چې پته یې ولګېږي حسن بصری صاحب جذبه کې راغی د اور منځ ته لاس دننه کړ او بل انګار یې داسې لاس کې نیولی دا شغلې ته په بره روانې لمبې یې کولې بابا ویې ګوره که نه دا یې زما په لاس کې ما نه سوځئ بوډا حیران شو چې د ده په لاس کې اور لمبې کوي او لاس سوځي نه ښه ساعت یې ورته کتل بیا حسن بصری صاحب هغه اور واغشو ویې غورځو وی بابا ټول عمر د اور عبادت یې کړی ستا خو اشنا دی که نه ته لږ اوس تم لاس وروړه بوډا چې داسې غوندې لاس ور مخکې کتاب پې ولګي زر راروسته شو وی زما لاس له خو تو راځي ما خو سوځئ بوډا سوچ وکړ نو بوډا وایي حسن بصری زه چې ستا خبره ومنم نو دا اور به ما نه سوځئ وی نه نه به دې دا اور سوځئ او نه به دې د جهنم اور سوځئ وی ته به ذمهوار او وی زه ذمهوار یم وی لیکلی به راکړي وی بلکل لیکلم در کومه ولیکه بس حسن بصری صاحب وله لیکل وکړل چې زه حسن بصری د دې سړي دپاره ذمهواري علم چې دې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د دنیا اور به مته څه نه وي د آخرت اور هم څه نه وي دی به سوځي نه زه ذمهواري علمه بوډا کاغذ واغش موټي کې ونیوې کلمه راته ووایه کلمه یې وویله او مسلمان شو اور یې ختم کړ حسن بصری خوشحاله شو کور ته راغی شپه کې عبادت کا او ناګانه د خپلې خبرې ته سوچ شو او ځان ته وي چې حسن بصری دا ته دومره لوی سړی چې د خدای په مخ کې ته ذمهواري اخلې د الله په مخ کې خو پیغمبران ذمهواري نه اخلي نو تا څنګه ذمهواري واغشته یې څوک ته خو عام انسان یې دا دونه جرأت بس په جړا شو یا الله زه خو بنده یم کمزور یم ما نه غلطي وشوه ستا مخکې ذمهواري څوک نشي اخیستی او سهار به ورشم او دې بوډا بابا ته به ویم چې خدای دې هسې وبخه ذمهواري نشو اخیستی سهار حسن بصری صاحب لاړه د بابا ځای ته چې ورنږدې شو نو تپوس یې وکړه د بابا چا ورته بابا خو پرون وفات شوی دی او شپه کې دفن شوی دی حسن بصری ورته وایي چې پرون ما هغه یو کاغذ ورکړو زه د هغې ته کاغذ ته وایه کاغذ خو هغه وصیت وکړه چې مړ شمه او غسل راکې او کفن کې مې کېدی نو د یخي لاس کې راله کاغذ موټي کې او د سینې د پاسه کېدی نو که قبر کې چې ته فرشتو تپوس کو نو ته چې دا کاغذ والا حسن بصری ذمهوار دی هغه کاغذ خو هغه سره قبر ته تللی حسن بصری بیا په جړا شو چې یا الله زما کاغذ خو آخرت ته ورسېده دا به څه کېږي
بس کور ته راغی او جړلې او الله نه معافي غوسته. شپېلی خوب ولیده، جنت یې ولیده، ښکلې باغونه محلات یې ولیدل او په یو ښکلې لوی باغ کې په یو میدان کې په تخت د پاسه بوډا بابا ناست دی. حسن بصري چې ولید په منډه ورغی، بابا زما هغه کاغذ والا وی دې ته حاجت نه دی راغلی، هسې بې څه خدای بخلی م او ستا دې کاغذ ته لا حاجت نه دی راغلی. ګوره ټول عمر د اور عبادت کې په کفر کې تیر شو او آخري وخت کې کلمه ویلې ده او توبه استدا د حسن بصري په لاس کلمه ویله او توبه ویستله. د ټول عمر هغه کفر ورته الله معاف که په یوه توبه باندې. نو توبه چې بنده وباسي دا د صابون نه تیز کار کوي. د اخري میرې دا په صابون لرې کېږي، نو د ګناه د اخري دا د توبې په صابون لرې شي. او التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکي د ګناه نه داسې پاکېږي لکه چې د سره ګناه کړې هم نه ده. هر بنده ګناهګار دی، ځکه حدیث کې راغلل کلکم خطاؤون، تاسو ټول خطاکار یې او خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي. الله پاک دې په صدق د توبې توفیق ټولو ته نصیب کړي او د بدو چارو دې الله ټول وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.